سلطان محمود غزنوي رحمه الله پروت دی د شپې ویده دی، اچانک له خوبه را بیداره سوی، کوشش کوي لیکن دوباره خوب نه ورځي. آخر سوچ وکړي چې داسې یو څه ستا یو سوالي به راغلی وي ستا و درته، یا به یو داسې فقیر وي چې ماښام به بېمړی ویده سوی وي، شاید د ستا په شاهي و بادشاهي کې په دغه وجه باندې و تا ته خوب نه راځي. یو وجه خو کېدلی سي چې څه وجه ده، بهر راووتی تفتیش شروع کوي، چا ورته وویل په دا قریب مسجد کې نږدې مسجد کې یو سړی دی پر سجدې دی ژاړي، دی زر ورالی له شا ورته ودرېدی، هغه سړی څه وایي و الله ته پر یاد پیښوي چې ای الله د سلطان دروازې خو بندې دي لیکن د الله سبحان دروازې خلاصې دي. د محمود غزنوي هغه چې دی په خوب ویده دی لیکن الله ازلی او ابدي چې دی هغه نه دی ویده، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله خدا سے ذات ته چې هغه ته خوب نه راځي، الله خدا سے ذات ته چې پر هغه د خوب ګیریم نه راځي. ای الله ته خو ویښ یې، ته زما پر یاد اورې. له شاه محمود غزنوي ورلی پر اوږې وټکاوی او ورته فرمایي چې داسې وکه ولې د محمود غزنوي شکایتونه شروع کړي دي، محمود غزنوي خو ستا په تلاش کې راوتلی دی، وایه چا چې دی په عذاب کړی، وایه چا چې دی تنګ کړی، ما ته حال راکه، د زړه حال راکه. دا ورته فرمایي چې ستا یو درباریانو کې یو درباري دی، ډېرې په عذاب کړی یم، ډېرې په تکلیف کړی یم چې شپه سي د نشې په عالم کې دا زما کور ته راسي او زما د کور چې کومه عصمت دری ده او زما چې کوم بې عزتي ده هغه دی د هغه کوشش کوي. لہذا دا خبره مې واوره، که دې چیرې ما زخمونه تورو په اوبو باندې نه ومینځل بیا به د محشر په میدان کې زه د دې حساب له تا سره غواړم، بیا به زما لاس یو ستا به ګریبان وي. اوس فیصله پر تا باندې ده، د دې فیصله کوې او که یې د الله حضور ته و قیامت ته پرېږدې، نوره فیصله ستا ده. وایي ده ورته وویلې چې بس داسې وکړه، اوس چیرې دی اوس یې حل راکوه، دغه ځاني او ظالم انسان به اوس چیرې وي؟ ده ول اوس خو تللی دی خو لیکن زما ګمان دی چې دی بیا هم د راتلو کوشش کوي. ده ورته وویلې چې داسې وکړه چې دوباره د رالی ما ته فورا اطلاع راکړه. محمود غزنوي ورته فرمایي ما ته اطلاع راکړه. دا سړی ولاړی، یو دوه درې درېیمه شپه چې دی هغه سړی ظالم او ځاني سړی ورلی کور ته، چې دی فورا اطلاع ورکړه محمود غزنوي ته. محمود غزنوي توره راواخیستله او ورلی پر موقع باندې دغه ځاني او ظالم او جابر انسان چې دی هغه قتل کوي. بیا یې سوړ سه وایستی، په روایاتو کې راځي وی مسله یې راوغوښتله، مسله یې بې چاوکله، 2 رکعات صلات شکرانه و الله توکل. له هغه وروسته ورته فرمایي چې سړیه که دې په کور کې یو د مړۍ ګوله وي مړۍ راواخه، په کور کې دې مړۍ ګوله وي مړۍ راواخه. هغه ورته وویلې چې یاره یو مژی به د سلیمان علیه صلات وسلام د هغه ملمستیا څنګه وکړي، چیرې زه او چیرې ته د وخت حکمران او شاه او بادشاه، لہذا زه به څنګه ستا ملمستیا کوم، له ما څه خو دومرې شای نسته، خیر ما حضره به حاضر کو چې څه په کور کې پیدا کړل هغه به در راواخم. چې ورلی په کور کې څه پیدا کړل، یو کلکه ټوکړه مړۍ پیدا کړله، دغه یې وراویستله. د وخت حکمران دی محمود غزنوي، هغه ته یې پیش کړه، وایي دغه مړۍ مې در پیدا کړله. د چې دی ډېره په خوند او په مزې هغه مړۍ کلکه مړۍ او سړه مړۍ وخوړله. له هغه بعد ورته فرمایي وایي ما معاف کا، ما چې دی په نیمې شپې و تا ته د مړۍ زحمت او تکلیف درکوي خو لیکن ما نه درکوئ دا تکلیف مې په دې درکوي چې په کومه ورځ باندې ته و ما ته راغلی ولې په هغه مسجد کې چې دی تا و ما ته و الله ته زړیلي ول او ما ته د دغه ظالم او د دغه جابر او د ځاني خلاف دغه خبره سناو کړې وله، دا خبره دې و ما ته کړې وله. له هغه ورځې ما چې دی روزنې ویلې ده، له هغه ورځ چې دی ما له الله دا وعده کړې وله، ما له الله دا زبان کړی و چې تر څو پورې دغه ځاني او ظالم انسان جهنم ته نه یې رسولی، تر هغه ټیمه پورې پر ما باندې خوراک چې دی هغه حرام دی، تر هغه ټیمه ما باندې یوه ګوله د مړۍ حرامه ده. لہذا ما له هغه ورځې روزه وله، په دې وجه تا ته دا تکلیف درکوي، ډېر معذورت غواړم. وایي تا چې ما ته هر کله دا خبره کړې وله په هغه ورځ باندې ما دا سوچ له ځانه کړی و، ما ول الله دې نه کوي، الله دې نه کوي دغه ځاني او ظالم انسان چې زما زوی نه وخیزي، زما 2 زامن دي او 2 زویان مې دي، ما ول چې داسې نه و چې زما زوی داسې جرأت کړی وي او ستا کور ته درغلی وي او ستا کور عزت چې دی هغه بربادوي. لہذا خو لیکن دا هم له ځانه بیا غور او سوچ کړی و، ما ول که څه هم زما زوی وی او زه درلم پر موقع باندې ونیوی، لہذا بیا د زما دغه د انصاف توره دا بیا رشتې نه ګوري، دا بیا دې ته نه ګوري چې زما دا په رشته کې زوی کېږي یا مې پلار او یا اکا کېږي. لہذا دغه د انصاف توره ده دا چې پر ظالم باندې ورځي، بیا که هغه ظالم د پلار په شکل کې وای د هغه سر به کاټېږي، بیا که هغه ظالم چې د هغه د زوی په شکل و د هغه به سر کاټېږي، بیا که هغه ظالم د هر چا په شکل کې و د هغه سر به کاټو. لہذا دغه ته وایي عدل، دغه ته وایي امام عادل،
ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. په کوم ورځ باندې چې یوه سایه نه وي الله به اووه کسان د خپل د عرش عظیم او د عرش معلا تر سایې لاندې ودروي او ډېر پر سکونه ماحول کې به ولاړ وي. هغه کوم اووه کسان دي په هغه کې اول انسان امام عادل دی.